عش او پلس و شپو معنی قسم دے نو کم شیز معنی چی اللہ پاک قسم وخری دی دی قسم نا دی آغا روزو دی آغا میاشتی حیثیت او مقام تاسو بخبل معلوم کر بیا قرآن کریم سورہ توبہ کے اللہ پاک فرمائی ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا اللہ رب العزت چی 12 میاشتی پیدا کردی دی پدی 12 میاشتوں کی سلور میاشتی ڈیر غٹ محترمی دی آغا محترم و میاش کی حدیث مبارکہ کی راضی چدری میاش خو مسلسل لی یو بل پسی ذی قاعدہ ذوالحجہ او محرم او یو د دین علاوہ بل میاشتا اغیتا رجب ویلے کی دی دا ذوالحجہ کی دی او ذوالحجہ دا میاش ټوله محترمه ده لیکن پدی ټوله محترمه میاش کی بیا شروع دا لس ورځې چې کمی دی د دې ډېر زیات غټ فضیلت ته حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائل چې کم یو سړی ذوالحجہ ابتدائی لس ورځو کی کم نیک عمل کئی آغا نیک عمل اللہ پاک تا دی ټولو نیکیان زیاد خوخ او نزدے دے او زیاد امینہ وسر اللہ پاک کئی صحابہ کرام دا تپوسو کو اے دے اللہ رسولہ آیا پا دی لس ورځو کی چکم سڑے عمل کئی او عبادت کئی اللہ پاک تا ډیر زیاد خوختے اور ډیر زیاد پیس دے دے نو آیا دی جہاد نم زیاد دا دی روزو دی عبادت مقام او فضیلت تے پیغمبر علیہ السلام فرمائل چاہو دی جہاد نم زیاد ثواب پا دی لس روزو کی دی عبادت تے لیکن آغا جہاد نا چکم مجاہد جہاد تورشی او واپس بیا راہ نشی دی اللہ پلار کی شہید شی دی آغا مقام بیا ډیر غټ تے لیکن آغا مجاہد چی آغا جہاد تا تلی او غازی جوڑ شی واپس پل کورتا روغ رمٹ راشی نو دی آغا جہاد نا دا دی لس روزو عبادت ډیر زیاد فضیلت لری او مقام او حیثیت لری نو ذکر دا دی روزو ډیر زیاد احترام تاسو کوئے پا دی روزو کی یو گڑے یو موقع یو وقت داشان تیر نسی چی تاسو پاغی کی دی اللہ پاک عبادت و نہ کر او حدیث مبارکہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی پا دی لس روزو کی غٹ ثواب او غٹ عمل او غٹ دعاگانی آغا دا دعاگانی دی چستا پا جمعانی ہر وقتی تحلیلی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ چیتا دا ٹکی وائے او دویم طور پر سوائے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد دا ٹکی وائے الحمدللہ وائے الحمدللہ الحمدللہ سبحان اللہ چی دا وظیفہ پا دی لس روزو مانتا ہر وقت کا ہے نور کا لخو یو مخصوص وقتی سار مالی منگتا خلق ہوئی چیارا سار ٹیم کی او ماقام ٹیم کی سلزلہ درود شریف آئے سلزلہ استغفار آئے او سلزلہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر آئے سارا ماقام لیکن پدی لس روزو کی خاص کر سار او دماغام نہ علاوہ ہر وقت چی تاسو سره ملاویگی نو تاسو پدی لس روزو کی لا الہ الا اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد دا ټول کلمه چې توای دا ټول نه بهتر ده او کته
بس مختصرا و الحمدلله سبحان الله نو دام ډیر غټ فضیلت لري دا عمل پکار د چستا په جمع نه هر وخت نو دا له سورزي دا شان تاسو نه تیری نشي چې تاسو په دې له سورزو کې یو ټیم په غفلت باندې تیر کړئ او بیا زیات اهتمام د دې خبرې ساتئ چې په دې له سورزو کې تاسو خپل ځان دی ګناهونو نه بچ کړئ یو سړی چې خپل ځان دی ګناه نه بچ کړي ګناهونو نه ځان بچ کړي او عبادت پاغه حساب سره کا کم همږي نو دومره فرق نه کوي دی هغه عبادت غټ مقام او حیثیت ولی چې ستا ګناهونه نشته او ستا په بل کې صرف نیک اعمال دي لیکن هغه سړی چې ګناهونه هم کوي نیک اعمال هم کوي نو هغه لپاره دا پورا کول به ډېر ګران شي ځکه اول فرصت کې تاسو په خپل ذهن کې دا خبره کې ده چې یار ګناه بنا کو او په ګناونو کې غټ ګناه چې هغه نه بل غټ ګناه نشته هغه موږ پر خودل سار موږ تاسو پرې دی دا غټ ګناه دی ماسپخین موږ پرې دی دا غټ ګناه دی ما زیګر ما خام ما سختن دا 15 واړه منځونه الله پاک پتا سمانه فرض کړی تاسو پرې خودل د دې ډېر غټ ګناه دی دومره غټ ګناه دی سدین بل غټ ګناه نشته بس منګه دا خبره غنلی دا چې ګناکار یو زنا دی شراب سکلی ظلم دی چانا غلا کولی دا یو ګناه دی لیکن موږ پر خودل منګ سره ګناه غنوم نه حالانکه دا ډېر غټ ګناه دومره غټ ګناه دی چې صحابه کرام ټول راجم شو حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ته فرمای اے ابو هريره دارا ته آیا چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تا ته نصیحت کړو حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ په منبر باندې کې ناس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حدیث بیانولو دی پارا منبر باندې کې ناس او ټول منظر چې خپل ذهن تراغ حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ بهوش شو ارتاش بیا پہنچ کے راغے صحابہ ورته فرمائی اے ابو هريره پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تا ته نصیحت کړي دے حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمائی چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ما ته فرمایل اول ما يحاسب به يوم القيامه الصلاه قیامت پر ازي اول حساب کتاب چې دی انسان کیږي نو هغه دی انسان دی مزن کیږي او زکه په حدیث مبارکه کې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام زیات تاکید منګتا د دې مسکړل مزنه په خپل ټیم کوي څنګه چې اول دا مزد چا پورا راوځي هغه انسان به کامیابی او چې دا مزد انسان پورا نه دا 15 واړه منځونه یو سړی پورا نه کړي یو مزد به کې پرېږي یاد خپل ټیم نه قضا کړي په مسکی سستی کړي مزله په ټیم راغلي نه او داغه منځونه پورا نه نو حدیث مبارکه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دغه انسان باقی نیک اعمال بم پورا نه نو د دې اندازه ولګوي چې غړ ثواب والا کار په اسلام کې لا اله الا الله محمد رسول الله نه رسو موس په خپل ټیم معنی کول دي غړ ثواب د دې نه بل غړ ثواب نشته نو دا آسان دام په خپل ذهن کې کېنه وای کنه چې په اسلام کې د لا اله نه رسو ک انسان نه کم ګناه کیږي نو هغه نه غټ ګناه بل نشته چې یو انسان خپل مز په ټیم باندې نه کوي یا مز پری دي دا غټ ګناه د دې نه بل غټ ګناه نشته انسان کامیابی په دې معنی دا او د انسان ناکامی هم په مز نه کول معنی دا خپل منځونو پورا خیال کوي دا له ورځې چې کم تاسو باندې تیریږي په دې له ورځو کې د خپل منځونو پابندي کوي
او چې پابندي کوي نو ګناون نه با محفوظ ہے پدې باندې انسان دی ګناون نه بچ دا الله سورزي چې کمی دي عاشر ذو الحجه چې ورته ویل کېږي دا دی الله پاک ډیر زیات خوخي او دی کې هغه انسان الله ته ډیر زیات نږدې چې کم سره الله سره زیات محبت کوي چې څوک الله سره زیات محبت کوي پدې له سورزو کې هغه انسان الله ته دومره زیات نږدې وزدا محبت کولو پوری دا چې څوک الله سره څومره زیات محبت او مینه کوي چې چا محبت زیاتی هغه انسان به الله ته دومره زیات نږدې ولی دنیا کې دوه شیزونه دي یو عشق دی او یو مشق دی عشق او مشق دا دوه شیزونه پټیږي نه دا خپل ځان په خپل ښکارا کوي خپل ځان دا په خپل ښکارا کوي مشق چې چا سره په جیب کې برادای نو کاغه ډیر پټي هغه پټي کې نه خپل هغه بوی ښکارا کوي هر سړی د دینه اندازه لګي چې یاره دې سړی سره په جیب کې مشق پراته او یو سړی چې عاشق نو دی هغه عاشق سړی هغه عشق پټي کې نه او عشق چا سره کېږي الله سره نشته الله سره عشق کوي ستاد عشق پټي کې نه دا الله تخکار کوي او په عشق کې انسان زیات چې مخ ته وځي نو بیا دې سړی پړه کې دا ارمانی دا تمنای دا ارزوی چې زه چا سره عشق کوم چا غز په خپل سترګو مانی وینم حضرت موسی علیہ الصلات والسلام الله پاک سره څومره زیات عشق کو محبت کو دیاغه محبت په وجمانی حضرت موسی علیہ الصلات والسلام فرمای اے ربی ارینی انظر الیک اے الله زغوانم چې زتا په خپل سترګو مانی وینم ولزستا سره محبت کو الله پاک ورته فرمای لن ترانی اے موسی علیہ الصلات والسلام تما نشی لیدلې ولدا دنیا د اسماء او اسمان چې الله پاک پیدا کړی دي پدې کې دومره زیات طاقت نشته چې الله پاک دیدارو کی الله پاک دیدار دا ټول مخلوقات چې په دې دنیا کې آباد دي کزمکه کې دي کا اسمانونو کې دي او د دې پمیاس کې دي دا ټول چې میلاو کې په دې کې دومره طاقت نشته دومره صلاحیت نشته دومره زور نشته چې هغه الله پاک تجلیات وګوري ځکه الله پاک موسی علیہ الصلات والسلام ته فرمایل چې موسی علیہ الصلات والسلام تما نشری درې د دې آسان مثال له تاسو یو موبایل والے کنه یو موبایل کې به دومره شی راځي چې څومره باغی کې دنه دیاغه هغه سپورټري کس شي ورته 4 جی پی 464 468 اور څومره جی پی چې څومره باغی کې صلاحیت دي دومره به کې راځي چې څومره صلاحیت بیا باغی کې ختم شي بیا کنور شیزونه تا چې هغه شي یا اوس وځي یا خراب شي بس هغه بیا کار پری دا سال منګ چې الله پاک پیدا کړیو منګ لا الله پاک چې کم ذهن را کړلې کم دماغ را کړلی کم صلاحیت را کړلې هغه صلاحیت صرف دومره پورې کار کوي چې په دې دنیا کې منګ دا مخلوقات دي نو بس الله پاک ذات منګا نشو لیدلې